صدر کې روانم، صدر روډ باندې جنکو لاس ورک موټر ته، ډرایور ورته موټر ودرول، چې وې درولو نو موٹر تو والا تو ہوئی چھ کہاں جانا ہے بھیا؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے. دن لئی ٹیبل کو چلے ٹیبل کو نورتل چھ پیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، میں پھر آؤں گا. چھ مردوں پیڑا دی خر کا شاہ ڈرائیور تب میں چھ دادی سوک بس آگی کیخ منڈی کڑے جینا کو او دا موٹر روان کو رستو نمی پسوکو والو ڈرائیور چھ دادی سوک ماته وی دا مم درته وخوده چې بیا په تقریر کې وي دا څوک وي؟ قسم په خدای دې په دې سړک او بازار لګېدلې غلط دی، بازار لګېدلې دی د عصمت فروش ہے. سیرت طیبہ سننے والوں اس کا علاج کرو. سیرت طیبہ د دې علاج وکړي. بازار لګې دلې د عصمت فروش ہے. په هوټل کې شپه کا هر څه چې غواړې د شپې به راځي. ښځه خو داسې شی دی ستاسو د کلي کې قصاب شته غوښې ښه قصاب نه وی هلکه سره تیکه راکړه قیمت یې کوو. سره تیکه درکړه او تا په لاس کې داسې نیولې ده او په دې سړک روان که په دې تیکه سپي راټوپ کړو ګناه ستا ده که د سپي ده چې تا بربنډه نیولې د چا ګناه ده؟ که په دې تیکه باندې ټپوس راټوپ کړو ګناه ستا ده که د ټپوس ده؟ ښځه خو سره تیکه ده، تا چې بار راوویسته او ټپوسانو پې راټوپ کړو نو ګناه د ټپوس شوه. چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه یې که نه؟ چې لږ په خېټه موړ دی او د روټۍ دره کې لګي ښځې نه یې بورکه کوزه کړه او دغه یې ورپسې دغه به کوي په لاره به رواني او دغه به کوي لږ چې په خېټه موړ. پرون مې جمعه کې وی داسې کې درته د عمل ټیک کوم داسې کې 10 ورځې حکومت د پاکستان راکا 10 ورځې او اعلان کوم چې چا ښځه بار ولیده بربنډه ویې تختوئ کرانه ښځه راووته نو ګیره مې کله کوي. ټیک شو. اعلان کوم چې کوم نه یې ګیره کله کړه لاس ته غوڅ کوي. وګورم چې نایان مانه ګیرې کلي نن ستا په صدر کې راشه ستا د ملک ده هغه خلکو ښځې په 800 روپۍ سر جوړوي په سړو باندې چې کوم ستاسو حجرو ته راشي او درته وایي زما غریبانو وروڼو زما غریبانو وروڼو لوڼو نو ته خو د کانګړې بړوای تا ته چې خان دله ووایم 3 ورځې روټۍ په کور کې نه خورې زما غریبانو وروڼو هلکه دا دې ولې وکوئ څوک حجرې ته راغلی و خان او ویل چې زما غریب ورونو ښځې راته یې داسې ووایي چې غریب ورونو خان راته رور وایي خان چې ما ته رور وایي زه به 10 ځل ځان وینځم خدای دې ما د دې پلیت رور کړي د دې مردارو. یو ختم کې پېښم ماله هم 3 سپارې راکړه یو رکو مې پکې و 3 واړه مې کېښوي په دې ختم کې یو منیټر غوندي داسې تاسو ویلې کمی دی غلا ورکا کینه زړه دی شین شه کینه په آرام ویل څنګه چل دی کوم مال پورا شوی ویل نه کپاتی چې څوک وي ما کینه تاسو د مګیرونه یې صاحب منګه که خاورې کنه او خاورې دی په دغه ځای نه خاص تاسو د منګه کرونه په تاسو ځان جوړ کی دوی بیا مزې کوي تاسو ځای به په خره باندې ګنی راچولی او سرې راچولی ملایم په لاس کې خرم په کونه کې وایي او په هغې نه چکم کوي.
خیالم راغی داری پور جیل کې هم تقریرونه به مې کول هغه قیدیانو به راته الواګانې پخول اسلم خټک را پسې ټلیفون وکړی جیل نه روزه مال والله کې درو ما سره 400 نیشنل والو مال که پرېږدي ټول به پرېږدي ویل نه دوی خو نه پرېږدم مال زه یم والله که درو که اوزم دا به ما پسې مافي خان ډرامه وکړي دوی خو د ډرامو ډېر تکړه دي که نه نور پکې څه شته که نشته خو نو دغې تکړه دي خیالم راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې ټیټه خبره مې په عمر کې نه ده کړې او تاسو به ما ته دوا کوئ چې زما سر خدای دې رزیلو ته ټیټ نه کړي دې رزیلو د چا ښځې او لوڼه ما ته یو نواب ووی مولانا صاحب ستاسو خو هم ښځې او لوڼه شته او دا پردی یادوئ مالاوج شک پکې نشته مال ما او تا کې هېڅ فرق نشته ستام دوه غوږونه دي زمام دوه غوږونه ستام یو خوله زمام یو خوله ستا دوه سترګې زما دوه سترګې ستا یو پوزه زما یو پوزه ستا دوه لاسونه زما دوه لاسونه ستا دوه خپې زما دوه خپې ټیک شو ستا یو ښځه زمام یو ښځه ستا لوڼه او زمام لوڼه ستا زامن زمام زامن فرق ما او تا کې یو دی چې ستام یو ښځه ده او زمام یو ښځه ده خو ستاسو ښځې شاملات دي او زما ښځه زما ده ستاسو ښځې شاملات پیژنئ دا کلو خلک خو شاملات پیژني که نه دا ځمکو کې چې د ټولو خلکو حصه ستاسو ښځې شاملات دي او زما ښځه زما ده زه هغه ښځه خپله ښځه ګڼم چې سپینه بورکۍ په سري او بغیر د مړي او د ژوندي نه د مور کرم نه ځي او زما په کور کې ناست دی دا زما ښځه ده او چې زه پې خبر هم نه یم او د ښځې مې بل چېرته شپی او د لوڼو مې بل چېرته شپی دا شاملات دي نو شاملات خو چې چا قبضه وکړه که نه مامانو جاړئ ولې ښځې به په کور کې د ښځې یا کور دی یا ګور دی ښځه چې کم کار له خدای پیدا کړی کور دی بچی دی میړه دی روټی ده پخلی دی اخلی دی بس ښځه دې له نه ده چې دا لنډره به په سړک وګرځي ته راشه وګوره په پېښور کې نشترحال د شریفانو ډمخانه ده د شریفانو ډمخانه یو خو زمونږ ډمخانې د حجرې دي که نه ډمه چې راولئ ورته تاسو دا هلکان دا شلخی تماچې پیدا کړي نو چې ډېر جوش کې راشئ نو تماچه ډمې ته په غاړه خدای خو شرمېدلو چې کومه تماچه ډمې ته ته غاړه کې واچې دې تماچې به توره ته څه وکړې بیا چې په حجره کې د ډمه ګډېږي پاس په دیوالونو ورته ښځې ناستي که نه د کلي ښځې ورته د حجرې په کوټو ناستي نو تا چې وګوري چې ته کله ټوپای ډمې ته په سر کې کله تماچه په سر کې بیا د ډمې بړواګانو ته چیلم څوک ډکوي پښتانه ورته ډکوي که نه نو بړواله چې چیلم ډکوي دا د بړوا بچی دی که نه دی یا سګرټ ډبې راوباسي نو بړوا ته یې داسې ونیسي ټیک شو پاسه ښځې ګوري چې وایي خدایا زم ښځه یم ډب زما دی ډب د ځمکې دی او دا د دې څومره عزت دی چې دا سړي ته ګیر چاپېر کېږي کاش کې چې زم داسې یم مونږ د خپله لاسه خپلو ښځو ته دا موقع په لاس ورکوو که نه چې خدایه ما ډمه کړي لا چې پیسې چو ورپېښ السلام علیکم خان وعلیکم څه دي دا قانون دې په لاس کې واغست نجیمه په دې منډۍ کې لوی تسمار خان چې دې ډبګرۍ ته کله غوندې نو ده بیا دا ټیزونه وګوره ما خو تاسو کتلي زمونږ بالا ماڼۍ ته هغه ورستلی وم یو یې راوستو هغه چې په لاره ځي داسې داسې دا یو لاس یې ودرولی دا یو داسې داسې چې راوستو تانېدار سره لخته وه لکه دا څنګه چل دی چې شنګ شو په دې غوږ یې ما خان والله ما لوګه ووه اوږه ووه بیختي وزه نو ته چې تانېدار ته پیش ارمان دی چې رستو مې درته لوډ سپیکر لګولی دی اوس دې ځان ته وګوره
دلته افسر مونږ ته وی چې یاره جی مالا کې دا خراب سړی مونږ ته خای مې زمونږ څه کار دی چې مونږ یې درته خای ولی زه د جماعت امام یم چې یو آرامي درته وښیم ته به تاڼې ته بوځې غب ډب به چا راشي ما په جماعت کې ولي چې ښه ده ته مونږ باندې سیډي ته جماعت کې ناست 2 لکه محکمې دي 2 لکه غلا وشوه زما څه کار دی چې زه به غل تا ته خیر ستا دا سی ډي والا څه دپاره دي ستا د انټیلیجنس څه دپاره دی زه به غل معلومه څه به یې معلومې بله شپه زمونږ مالت کې یو درزي دکان والی شوی دی دی ته مې وې زما جوړه پکې تلې ده پرېږدم امنه ویل تاله به راوړو خو خدای ته ګوره مال پرېږدم امنه زما 10 ګزه کپړه پکې تلې دا څه دپاره نه دې لري چې مولیانو پسې ګرځي اوس بمبار راغلی ناس به پیشو 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 هلکه ما څه ویلي ما څه ویلي پاکستان ورانوم بیا یې مشغول ساتلی یی په کرکټ میچونو باندې دا هلکان وګوره ټوله ورځ دا د غرمې پیدا چې دي ټوله شپه یې دې غوږ ته ټرانزسټر نیولی څه چل دی لکه مور دی وتښتېده که څه چلو څه چلو شو ټوله شپه هغه شپه 3:30 بجې راووتم یو هلک ناست دی غوږ ته دغه چکی وواله بیا په دې ملک کې د عمران خان نه دسخط اغستو دپاره د غټو پښتنو لوڼه نه وې راغلې دې کرکټ ګراونډ ته راغلې وې که نه د چا لوڼه وې دا ناستې په ګراونډ کې ورته د چا ښځې وي دا د چا لوڼه او ښځې ورته ناست زه به وایم چې د پاکستان موجوده حکومت دی الله پاک کیمی غیرت نه پاک و امین مو پیاډو نه وي یرندکو ځئ رکشئ ځئ ځکه بار ولاړ خو دي بزرګان امین هم کوئ خیار هم نشته ملا او تیراوال د هغه جومات کې مې تقریر کولو خو چې دا خبره کوي چې ورکه مولا کور ما ګوره غاړ به مو کې ورته هغه پولیس والا ویلوړ دي تاسو هغه یې زه به اعلی ما په 40 کاله کې د پاکستان حکومت نه دی منلی دا زمونږ دا زړې دي زړې وای دا زړې دي زړې چرته چې مردارې ښځې ځوانې رواني یو زړه پودړه به ورسره وي ټرای وکړئ زه د اورېدو خبرې نه کوم او امام حسین منلو والاو او امام حسین منلو والاو نن ستا د کور نه روزانه د اسلام جنازې وځي